ہو اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تھینک یو سر. تھینک یو. جناب سردار حسین بابک صاحب. مہربانی سپیکر صاحب اجمل خان صاحب چې کومه نقطه راپورته کړه حقیقت دا دی چې دا زموږ د ټول هاوس دپاره ډېره زیاته افسوسناکه خبره ده. او جناب سپیکر زما دا خیال دی چې د یو فرد نامناسبه رویه چې ده هغه موږ پورا پولیس فورس سره نشو تړلی. دا یو حقیقت دی جناب سپیکر. خو د دې سره تړلی دا هم یو حقیقت دی چې په آئین کې یا په قانون کې کوم اختیار چیف ایگزیکټیو سره دی یا وو او هغه اختیار موږ سرنډر کو. جناب سپیکر کله چې دا پولیس ایکټ راته نو موږ دلته ډېر زیات ریزسټنس کړی او د هغې په شا موږ هم دا حالات لیدو ځکه موږ ریزسټنس وکړو. جناب سپیکر چې کله دا اختیار چیف ایگزیکټیو سرنډر کاو نو زما دا خیال دی چې دا بذات خود په ځان باندې عدم اعتماد و او نن د هغې نتایج زموږ او ستاسو د ټولو په وړاندې پراته دي. موږ تاسو یې وینو جناب سپیکر. او دا هم یوه ډېره لویه المیه ده چې نن د پولیس ایکټ د راتلو نه پس په دې هاوس کې چیف ایگزیکټیو سره اختیار نشته نو دا فریاد موږ دلته چاته کوو. دا اختیار خو موږ د خپل لاسه ورکړی دی. جناب سپیکر موږ په هغه وخت کې هم خبره کړې وه چې که په رولز کې په تیر ایکټ کې کمی وي بیشی وي پکار دار چې دا هاوس موږ کلیکټیو ویزډم سره د هغې ازاله وکړو او هغه کمی برابر کړو. جناب سپیکر خو هماغسې وشوه چې څنګه ټول لیجسلیشن کېږي هغه ایکټ چې دی هغه بلډوز شو او دلته د حکومت د طرف نه ډېر ډېر ډیسکونه بجاو شو او موږ ویلي وو چې دا نه ده پکار. عنایت الله خان ما ته خبره وکړه زه دا خبره نه کوم او ظاهره خبره ده ما ورته چې دا خبره ته وکړه ځکه چې که نن یو پبلک ریپرزنټیټیو سره که هغه اجمل خان دی که هغه عنایت الله خان دی که هغه بل ملګری دی جناب سپیکر دا عمل کېږي نه عام ولس سره به کوم عمل کېږي جناب سپیکر. څنګه چې عنایت الله خان دا خبره وکړه دا خبره زه هم داسې کوم. زه دا ګڼم چې دا بالکل اجمل خان صاحب کومه خبره وکړه دا خبره صحیح ده خو دا هم ډېره د افسوس خبره ده چې که موږ او ته د محرکاتو خبره نه کوو چې دا هر څه ولې کېږي نو دا به څوک کوي. جناب سپیکر د یو ډېر لوی منظم سازش د لاندې زه نن د دې حکومت نه دا تپوس کوم چې د دې صوبې د آی جي چا راوستلی دا وزیر اعلی راوستلی ما له د حکومت جواب راکړي. نن ستا د صوبې آی جي یو ممبر سره خو ملاقات ډېره لویه خبره ده. جناب سپیکر زه هم زما عادت نه دی څنګه چې عنایت الله خان خبره وکړه زما دا دریم ځل دی خو په دې هاوس کې ما چېرته پریویلیج موشن نه دی راوړی او نه دا خبره زه په دې غرض کوم چې زما پریویلیج بریچ شوی دی. زه دا خبره په دې غرض نه کوم. په دې روژه کې په دې پېښور کې مفتی ندیم نوم یې دی مفتی ندیم سره د شپږو اتو ټوپک مارو ګرځي د ټوپک مارو کلاو ګرځي کلاو پبلک ګیدرنګس کې د خلکو تذلیل کوي تضحیک کوي دمکیانې ورکوي. دلته د افغان په ایشو باندې ما او ایمل خان تقریر کړی او د هغه ویډیو ما آی جي ته هم سینډ کړه ما سی سی پي او ته هم سینډ کړه نو ما ورته وایي چې موږ پښتانه یو دا خبره زه تا ته په دې غرض نه کوم چې ته زما تپوس وکړه. موږ پښتانه یو موږ خپل تپوس په خپله کولی شو خو سوال دا دی چې د حکومت څه ذمه داري ده سوال دا دی چې د پولیسو څه ذمه داري ده. جناب سپیکر هغه ویډیو به تاسو ته هم راولېږم چې کومه دمکي
پبلکلی په سوشل میډیا ما ته او عمل خان ته هغه راکړی موږ په خپل طریقه پوهېږو خو ماله نه آی جي جواب راکړو نه ماله سی سی پی او جواب راکړو ما ته جواب دا میلاویږي چې دا موږ ټریس کوو چې دا کوم ځای دی ما ورته ویل دا پېښور دی دی کلاو ګرځي کلاو غونډهګردي جوړه کړې ده بدماشي جوړه کړې جناب سپیکر دا کار دا حکومت ممبران په دې شکل مال چې ګنې موږ په دې خبره باندې سکورینګ کوو دا خبره روانه ده او زموږ د دې صوبې تضحیک روان دی تضحیک دا عمل چې کوم شوی دی دا مرج ایریاز ته یو پیغام دی پیغام چې اول دا ګوره طالبان چې په دې وطن کې طالبانو کله خپله کاروایي شروع کوله د هغې طریقه کار به دا و چې په علاقه کې به ډېر باروبه مشر سپینګیری صاحب استطاعت سړی به یې ټارګېټ کوو چې لاندې خلک خاموش شي دا هغه عمل دی دا هغه عمل دی دا په وردی کې چې دا عمل کېږي جناب سپیکر زه په افسوس سره دا خبره کوم چې تاسو نن په جنګي بنیادونو په هنګامي بنیادونو هوم سیکرټري ته هم ویلی وی چې دلته راغلی وی دا څه معنی لري څه معنی لري چې نن حکومت جاړي نو اپوزیشن چاته وجاړي حکومت که جاړي هم بې ځایه جاړي اپوزیشن که جاړي هم بې ځایه جاړي چې زما چیف ایگزیکټیو خپل اختیار په خپله هغه خلکو او تاسو جناب سپیکر زه بیا دا خبره کوم چې دا خبره زه د پریویلیج دپاره نه کوم خو تاسو د دې افسرانو بعضې رویو ته وګورئ چې څنګه عنایت الله خان خبره وکړه که ته ورته ټیکسټ وکړي که ته ورته ټلیفون وکړي په داسې ټون کې به سره دی خبرې کوي چې زموږ په شان مواظبه خلک پې پوهه کېږي د خپل شرم د پټولو لپاره بیا موږ په هغه خبره باندې ځان خاموشه کړو جناب سپیکر جناب سپیکر دا عمل چې دی دا ډېر خطرناک عمل دی جناب سپیکر زه دې ټول هاوس ته دا خبره ږدم چې په کار ده چې موږ ټول هاوس په دې پولیس ایکټ کې امینډمنټ راوړو چې امینډمنټ موږ راوړو او دا اختیار موږ د هغې نه والو زه دا هم خبره کوم چې د 18 امینډمنټ نه پس دا د صوبې اختیار دی زما صوبه دا آئین ولې نه ایکسرسایز کوي زما صوبه چې صوبې ته آئین خپل اختیار ورکړی دی چې هغه که چیف ایگزیکټیو ته دی او که د نورې صوبې نور ډپارټمنټس ته دي دا اختیار موږ ولې نه ایکسرسایز کوو جناب سپیکر د ټول نه لویه کمزوري زموږ دا ده نن جناب سپیکر موږ دا وینو چې په دې اړ کې او دا خو سوال راپورته شو دا خو ډېر لوی سوال راپورته شو او په کار دا چې اجمل خان پښتون دی چې په خپله یې دا خبره کړې وې خو هغه ونه کړه نو زه یې کوم په ډاګه یې کوو چې نن دا کم از کم د پولیس مداخلت خو نه دی د حکومت مداخلت خو نه دی د دې خو په خپله موږ اعتراف کوو چې کم از کم دا کار حکومت نه دی کړی زه دا هم ویل غواړم چې دا کار بیا پولیس فورس هم نه دی کړی خو یو فرد په شا کم داسې قوت ولاړ دی چې دا قسم له کار کوي دا خو شته دا قوت دلته مداخلت کوي دا قوت دلته پارلیمان کې مداخلت کوي دا قوت دلته په ډیولپمنٹ کې مداخلت کوي دا قوت دلته ایڈمنسټریشن کې مداخلت کوي او دا قوت خپل کسان یې ساتلي دي په جار ورته دا خبره کوي جناب سپیکر چې موږ به یې تاله لیست درکو هغه د پولیس فورس افراد چې دي دا د هغه قوت دپاره کار کوي جناب سپیکر موږ دومره بېحسه شو موږ دومره کمزوري شو چې موږ کمزوري شو موږ کور ولې نه کینو موږ خبره خو د کام او د ولس د وکالت کوو موږ خبره خو د کام او د ولس د نمایندګۍ کوو موږ سره په خپل عمل روان دی او موږ خبره نه کوو تاسو د هغې واقعې نه پس وګورئ چې هغې ته جوازونه په سرکاري توګه باندې شوره میلاویږي په کار دا وه چې هغه پولیس ډپارټمنټ په هغې معذرت کړی وی څنګه چې دلته د یارې خبره نشي کېدی داسې هغه پولیس فورس د یارې هغه
جواز ولا پیدا کوي او د هغې واقع مخالفت او مزاحمت جناب سپیکر نشي کولی چې نن زما یو منسټر، نن زما یو MPA او بیا د حکومت جناب سپیکر دا وطن داسې نور نه چلیږي. دا څنګه وطن دی؟ دا څنګه ریاست دی؟ دا څنګه حکومت دی؟ د دې خلکو نه نور څه غواړي؟ لوږه باندې دا خلک ووژل، ټارګټ کلینګ باندې او په بدامنۍ باندې دا خلک وژني جناب سپیکر. ژوند ته موږ نه پرېږدي. دا د بېعزتۍ، دا د تضحیک کم مهم چې روان دی، زه کم از کم د عوامي نیشنل پارټۍ طرف نه جناب سپیکر په ډاګه دا خبره کوم. د پښتو متل دی، د پښتو وایي ویر چې په سر شي په سرتوره خوند کوي. موږ نه د یو بدماش نه یریږو او نه د بل بدماش نه یریږو. په جار به د کام خبره کوو، په جانګ به د دې وطن خبره کوو، په جار به د دې خاورې خبره کوو. جناب سپیکر، زه اخره کې زه به ټول هاوس ته دا خواست وکړم چې دا زموږ وطن دی، دا زموږ صوبه ده. زه به حکومت ته دا خواست کوم چې په داسې قسم لا لیجسلیشن باندې وخت ته لګي. ډیبیټ پکار دی، ډسکشن پکار دی، اجتماعي دانش پکار دی، کلیکټیو وزډم پکار دی. دا کلیکټیو ریسپانسیبلټي ده، دا اجتماعي ذمہ داری ده. بیا په دې کې کلیکټیو وزډم ولې ني، بیا په دې کې اجتماعي دانش ولې ني، بیا دا ځکه ني چې په دې کې ویسټډ انټرسټ دي او چې په کوم ریاست کې ویسټډ انټرسټ بالای د هغې ریاست حال دی کوم چې په کوم ریاست کې چې موږ پاتې کېږو. لہٰذا زه ټول هاوس ته دا خواست کوم چې جناب سپیکر په دې اجلاس کې زه به وګورم که په دې څیز کې ویسټډ انټرسټ نو خو بیا دا هاوس زموږ دی. په دې هاوس کې خو خودمختاري پکار ده، په دې هاوس کې خو ډیبیټ پکار دی، په دې هاوس کې خو آرګومنټس پکار دي، په دې هاوس کې خو کاؤنټر آرګومنټس پکار دي. چې داسې په بلډوزنګ باندې موږ قوانین جوړو بیا ظاهره خبره ده دا موږ د چا لپاره جوړو، هغه بیا نه د ملک په ګټئ، نه د ولس په ګټئ او نه به د دې صوبې په ګټئ. لہٰذا زه حکومت ته دا خواست کوم چې دا ایک زر تر دره راوړي چې په دې باندې ډیبیټ وکړو چې کوم اختیار هغوی سره نه دی پکار. تاسو نن وګورئ جناب سپیکر، عجیبه رویه هغوی خپله کړې ده، داسې رویه هغوی خپله کړې ده که سیاسي سړی ورته ټلیفون کوي ډایرکټ په الزام لګوي چې تاسو سیاسي مخالفت هم کوئ او ډایرکټ په الزام لګوي چې تاسو په دې واقع کې ملوث هم یئ. د نن نه لس ورځې مخکې جناب سپیکر په دې پېښور کې د شریفانانو په کور، زه نامې نه علم، شریفانان خلک دی چې د هغوی په کور د شپې ریډ وشو، 3 ګنټې ریډ دی. هلته زنانه دي، هلته بچیان دي، بیا کور ته لاړو، په کومه طریقه چې د هغوی تذلیل وکړو، په کومه طریقه چې د هغوی نه سامانونه راوړو، په کومه طریقه چې د هغوی بېعزتۍ وکړې چې کله موږ به رابطه کوله بیا ما ته د هغې ټون نه دا پته لګېده چې ما ورته چې یبونې د خدای تعالی بندګانو چې که تا ته یو انسان مطلوب د سوال جواب ورته وکړه چې تاڼې ته راشه ووایه ورته چې په دې کار کې تا باندې شکایت دی، که هغه رانغې بیا یې بېعزتي وکړه، بیا یې تضحیک وکړه. جناب سپیکر، دا د پولیس د بعضې افرادو په ذریعه چې په دې صوبه کې کومه پولیس ګردي روانه ده. جناب سپیکر، نن وګورئ، نن زما د اسمبلی نه بهر پروفیسران ولاړ دي، پروفیسران امپلایز دي. زه به دا وګڼم چې د هغوی مطالبات ناجایزه دي. دا طریقه ده. تاسو تصویرونه وګورئ، د پروفیسرانو نه کمیسونه وشلول، لاټي چارج یې پرې وکړو. ما له دې حکومت د دې خبرې هم جواب راکړي چې دې پولیسو په دې پروفیسرانو په دې امپلایز باندې چې کوم لاټي چارج وکړو، کومې وله بېعزتي وکړه، آیا دا د حکومت په حکم شوې ده او که نه؟ مه پټوئ، دا خبرې مه پټوئ. موږ تاسو سره ولاړ یو، د حکومتونو مجبورۍ موږ ته معلومې ده، موږ په حکومتونو کې پاتې شوي. جناب سپیکر، اوس به ټول کام د دې مجبورونه راوځو، هله به د عزت او د سکون ژوند چې دی دا به دلته تېرو. موږ مزاحمت هم کوو جناب سپیکر چې که دلته چا مطالبه راوړې ده احتجاج کوي، پکار دا دی چې حکومت وله لاړ شي، هغوی واوري، که جایز دي هغه وله ومني، که د منلو یې وله ومني، که د نه منلو ورته ووایي چې دا خبرې د منلو نه دي، پوره من احتجاج به دلته جناب سپیکر. لہٰذا ستاسو نه هم دا توقع ده چې تاسو به برابر رولینګ په دې ورکوئ. دا زموږ وطن دی،
د دې وطن د ازادۍ آبادۍ لپاره زموږ پلرونو نیکونو قربانۍ ورکړې دي، شهادتونه یې ورکړي دي. جناب سپیکر، د دې وطن اختیار موږ هېچاله په دې شکل نه ورکوو چې تنخوا به عملي او دا ملک به هم لوټ کوي. تنخوا به عملي، دلته به د خلکو بې عزتۍ هم کوي. جناب سپیکر، دا د 22 کروڑو عوامو ملک دی. دلته به د اظهار رایې ازادي، دلته به د آئین بالادستي، دلته به انساني حقوقي، دلته به هر چا سر ته او مال ته جناب Wind سپیکر up, please. تحفظ. Thank you very much, Babak Saab. Janab Sardar Aurangzeb.